السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو، اکثر ملګری تاسو کوي چې موږ لا د ذهن د قوي کېدو لپاره وظیفه راکا. ذهن مو کمزور دی او ځنې شیان زده کی ځنې راځنې پاتې شي او بخیم دماغ کار نه کوي. د دې لپاره داسې یو وظیفه راکا چې موږ د ذهن کار شروع کی. ګرانو دوستا، د ذهن تیزېدو لپاره بهترینه وظیفه هغه وظیفه چې الله ورکړې ده خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته، او هغه وظیفه دا ده وقر ربی زدنی علما. محبوب راته وایا چې زما علم زیات کا، ای زما ربا ربی زدنی علما. دا داسې وظیفه ده چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده چې دا راته وایا نو زه به تا علم زیات کم. او دویم سټوډنټانو ته یا علماو ته یا چې څوک هم دا وظیفه کوي، په خپل علم باندې غرور مکوئ، شکر پہ ادا کوئ، غرور مکوئ. کوم سبق مزده شي د الله حمد پہ بیان کوي، ځکه چې دام د قرآن عظیم شان فیصله ده چې څوک په یو سیز باندې شکر وباسي هغه سیز الله زیاتوي ورته. نو په دا وجه باندې دوستانو په خپل علم باندې شکر وباسئ، په پوهه باندې شکر وباسئ، د ځان نه لاندې خلکو ته ګورئ. علما وایي چې یو د انسان ابتدا ده یو انتها ده. انسان له پکار دی چې خپل ابتدا ته وګوري چې دا اول کې څه شی و، اله به دی کامیابیږي. او که انسان انتها ته وګوري چې او زه به داسې متصوراتو کې روان وي، نو بیا دا انسان بګړاویږي او خرابیږي. نو انسان له خپل ابتدا ته کتل پکار دی، انتها ته نه. الله تعالی مو خوشحال لرا. جزاکم الله خیر.